بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د الفقه الميسر 88 نمبر درس دی، اتیا نمبر. او په نن درس کې به مونږه د پرونی چې کوم مخکې درس مونږ ویلی دی د هغې درس څه حصه پاتې ده، انشاءالله دا به نن مونږه وایو. المسح على العصابة والجبیره، دا درس مونږ پرون ویلی په جبیره او په پټۍ باندې مسح. جبیره وای چې کوم عصابه پټۍ ته وای، عصابه پټۍ ته وای، او جبیره چې کوم اډوکې مات شي او په اډوکې باندې کومې تختې وتړلی شي، هغه د اډوکې د روغېدو دپاره، نو هغې تختو ته یا هغې ډکو ته جبیره وای. ټیک شو دي؟ نو په جبیره او په پټۍ باندې مسح، په جبیره او په پټۍ باندې مسح. نو د دې بحث پر مخکې درس کې ټول شوی دی. په نن درس کې به مونږ لږ په دې باندې لږه نوره رڼا ورچو. نو جاز یجوز معنی ده جایز کیږي، جایز کیږي. جازه فعل ماضي ده، یجوز دا فعل مضارع ده. د معروف صيغه ده، واحد مذکر صيغه ده. او اثبات یجوز معنی ده جایز ده یا جایز کیږي، جایز دی. ان يمسح مسح کول، ان يمسح مسح، يمسح معنی ده مسح کول، يمسح دی. او د دې نه مخکې چې کله ان ولګي نو دا دې ته ان مصدریه وایي. دا ان چې دی فعل مضارع له نصب ورکوي او د دې معنی مصدر ته اړوي. د مسح يمسح مسحا معنی ده مسح کول، د مسحا مصدر دی، او د ان د وجې د دې فعل مضارع معنی هم د مصدر شوه. ان يمسح مسح کول. يجوز ان يمسح جایز دی، مسح کول، مسح کول جایز دی. علی جبیرة، علی معنی ده باندې، جبیره، جبیره ته وایي. جبیره ما تاسو ته مخکې درس کې ښه تعریف کړی دی، او په نن درس کې هم درته وایم چې جبیره وایي یو اډوکې مات شي او هغه اډوکې به پخوا زمانه کې په کومو تختو وتړلی شو، د هغه اډوکې نه به ګیر چاپېره تختې یا داسې ډکې وتړلی شو او هغه به یې کلک کلک وتړو. دا به ډاکټرانو یا ماهرینو او تجربه کارو خلکو، حکیمانو د اډوکې د روغېدو دپاره به د اډوکې باندې دغه څیز وتړو. نن سبا ډاکټران چې اډوکې مات شي نو په هغې باندې پلستر تړي، نو هغه پلستر تم جبیره ویلی شي. ټیک شو دي؟ نو یجوز ان یمسح علی جبیرة، په جبیره باندې مسح کول جایز دي. احدا یو الرجلین، د دواړو خپو، د دواړو خپو یعنې دواړو خپو کې د یوه خپه روغه ده، د یوې خپې هډوکې مات دی، په دغې باندې چې کوم هډوکې مات دی په هغې د جبیره تړلې ده. نو اوس د دې دواړو خپو نه د یوې خپې چې په کومه باندې جبیره ده، د یوې خپې په جبیره باندې مسح کول جایز دي. د دواړو خپو د یوې جبیرې، د یوې خپې د جبیرې باندې مسح کول جایز دي. دواړو خپو نه، دواړو خپو باندې مسح جایز نه ده. هډوکی دې د یوې خپې مات دی، جبیره دې په دقې باندې تړلې ده او دا بله خپه دې روغه ده. ټیک شو جي؟ نو اوس په ته صرف په دې جبیرې والا خپې باندې مسح کې، او چې کومې باندې جبیره نشته روغه خپه ده دا به وینځې. ټیک شوه؟ بخلاف موضوع، نو موضوع چې دي موضوع که د یوې خپې دواړو خپو ته موضوع اچولی شوي نو ته به په دواړو خپو موضوع باندې مسح کې. که یوې خپې موضوع باندې مسح وکړه او د دې بلې خپې په موضوع دې مسح ونه کړه نو دا جایز نه ده. او په جبیره کې دا خبره نه ده. دواړه خپې رجلین دا تسنیه ده، دوه خپو ته وایي. رجل یوې خپې ته وایي، رجلین دواړو خپو ته وایي. نو احدا معنی ده یوه خپه، الرجلین د دواړو خپو نه، د دواړو خپو نه د یوې خپې په جبیره باندې مسح کول جایز دي. ټیک شو جي؟ نو که په یوه خپه جبیره ده په بله خپه جبیره نشته نو ته به چې را کومه خپه باندې جبیره ده په دې به مسح وکړي، چې په کومه خپه جبیره نشته دا به ووینځي. نو یجوزو ان یمسح مسح کول جایز دي علی جبیرة، په جبیره باندې احدا د یوې الرجلین د دواړو خپو نه، د دواړو خپو نه د یوې خپې په جبیره باندې مسح کول جایز دي. ویغسل الرجل الاخرى، ویغسل و معنی ده او یغسل معنی ده وینځل، او وینځل الرجل خپه الاخرى دویمه خپه وینځل دا جایز دي. او یو خپه باندې به جبیره ده هغې باندې به مسح وکړي، او ویغسل الرجل الاخرى او دویمه خپه وینځل دا جایز دي. ټیک شو دي؟ یجوز ان یمسح علی جبیرة احدى الرجلین ویغسل الرجل الاخرى، ویغسل الرجل خپه وینځل الاخرى دویمه. ټیک شو دي؟ نو د دواړو خپو په یوې خپې جبیره باندې مسح کول جایز دي او دویمه خپه وینځل جایز دي. ټیک شو دي؟ نو دا خو د دې بحث شو.
او که چېرته دواړه خپو ته دې موزې دي نو دواړه خپې به په دواړه خپو به بیا مسه کې که د یوې خپې په موزه دې مسه وکړه او د بلې خپې په موزه دې مسه ونه کړه نو دا مسه دې نه کېږي ستا دا اودس ونه شو او که چېرته په یوې خپې دې جبیره ده بله خپه دې روغه ده نو په دې جبیرې باندې به مسه وکړي یا په دې خپه دې پټۍ ده پټۍ باندې به مسه وکړي یا خپه باندې پلستر دی په پلستر باندې به مسه وکړي او دا بله خپه دې روغه ده دا به وینځي ټیک شو جي په دې بله روغه خپه باندې مسه کول جایز نه دي دا خو یو باس ختم شو دویمه خبره اوس وایي لا یبطلو بطلا یبطلو د نصره ینصر باب نه دی او د یبطلو معنی ده باطلیږي غورځېږي نه ختمیږي لا یبطلو نه ختمیږي لا یبطلو المسح مسه نه ختمیږي نه باطلیږي بسقوط غورځېدلو ته وایي غورځېدلو سره الجبیره د جبیره د خپې نه وغورځېده او په خپه باندې لا زخم شته دی تا اودس وکړو په جبیره دې مسه وکړه او چې لږ یو دوه قدمه دې واخېسته خپې نه دې جبیره پرېوتله نو ستا دا مسه نه باطلېږي راواخله واپس یې ورپسې وتړه نو ستا مسه چې دې کوم په اودس کې کړې وي مکه مسه صحیح ده لا یبطل المسح مسه نه ختمیږي مسه نه باطلیږي بسقوط غورځېدلو سره الجبیره د جبیرې غورځېدلو سره مسه نه باطلیږي قبل معنی نه مخکې او تئام درست کېدلو ته وایي ښه کېدلو ته وایي ټیک کېدلو ته وایي زخم روغېدلو ته وایي الجرح نو جرح زخم ته وایي نو تا ته وایي قبل التئام الجرح د زخم د ټیک کېدلو یا د زخم د ښه کېدلو نه مخکې د جبیرې غورځېدلو سره مسه نه ختمېږي اخر نه ترجمه وکړه د زخم ښه کېدلو نه مخکې یا د زخم ټیک کېدلو نه مخکې جبیره غورځېدلو سره مسه نه ختمېږي ٹھیک شو جی لا یبطل المسح مسه نه باطلیږي مسه نه ختمېږي بسقوط الجبیره د جبیرې غورځېدلو سره قبل التئام الجرح د زخم ښه کېدلو نه مخکې لکه زخم دې نه دی ښه شوی تا اودس چاله دا مو کو ستا خپې ته جبیره تړلې ده او تا اودس چاله دا مو کو نو په دغه خپې یا دغه اډوکي باندې دې دغه چې کومه جبیره ده په دې دې مسه وکړه اوس ته راپاسې دې اودس ختم کو روانې مونځ له ځې په تا نه په لاره کې دا جبیره پرېوته خو ستا زخم نه دی ښه شوی دا شرط پکې دی چې زخم دې نه دی ښه شوی نو ستا دا چې کوم جبیره دې پرېوتله نو دې سره ستا مسه نه ختمېږي واپس یې راواخله ویې تړه دې خپې پسې دا جبیره بالکل ټیک ټاک شو دا د دې وجې نه چې دا په دغه باندې په جبیره باندې مسه کول داسې دي چې دا خپه تا په خپله ووینځله دا د وینځلو بدل نه دی دا بالکل وینځلې شوې ده ټیک شوه اوس درته مخکې خبره کوي ویجوز تبدیل الجبیرة یجوز معنی ده جایز کیږي جایز دي تبدیل الجبیرة تبدیل معنی ده بدلول او جبیرې ته وایي جبیرې باندې مخکې مې څو ځل پوه کړئ نو پلستر تم جبیره ویلی شي او د اډوکي نه چې کوم تختې به مخکې تاولې د اډوکي روغېدلو دپاره او وبې تړلې دي نو هغې ته جبیره وایي ویجوز تبدیل الجبیرة د جبیرې بدلول جایز دي یجوز تبدیل الجبیرة د جبیرې بدلول جایز دي بغیرها د دې نه بغیر د دې نه علاوه یعنی مطلب دا دی چې تا په خپه باندې یو جبیره تړلې ده یا یو پلستر دې پې تړلی هغه ډېر ګنده شوی دی او تا اودس وکړو په هغې باندې دې مسه وکړه او راپاسې دي او بیا دې دقه جبیره د خپې نه کوله وکړه بله جبیره دې پې وتړله نو دا جایز ده او په دې باندې دوباره مسه کول هم ضروري نه ده واجب نه ده ټیک شو دي نو تا ته اوس وایي یجوز تبدیل الجبیرة جبیره بدلول جایز دي بغیرها د دې جبیرې نه بغیر د دغې نه بغیر یعنی په بله جبیره د خپې ته تړل جایز دي ولا یجب او ضروري نه ده یا نه واجبېږي اعادة المسح اعاده معنی ده واپس کول المسح د مسح په دې نه وي ګوره زړه یو خاص زړه جبیره ده تا اودس وکړو په هغې باندې دې مسه وکړه په هغه خاص جبیرې دې مسه وکړه بیا راپاسې دې تا د جبیره بدله کړه دا څخه دې لرې کړه بله پاکه جبیره دې پرې ولګوله نو اوس ولا یجب اعادة المسح علیها په دې نوې جبیره باندې دوباره مسه کول ضروري نه دي
واجب نه دي ټیک شه ولا یجب معنا نه ضروری نه دي یا واجب نه دي نه واجبېږي نه ضروری نه ده ولا یجب ضروری نه ده یا واجب نه ده اعاده المسح مسح واپس کول علیها په هغې یعنی په دې نوې جبیره باندې علا معنا ده باندې او ها معنا ده هغه نوې جبیرې ته اشاره ده چې په هغه نوې جبیره باندې مسح په هغه نوې جبیره باندې مسح واپس کول واجب نه دي ټیک شو دي نو ضروری نه ده چې ته نوې جبیره په خپه وتړې او په هغې باندې زړې باندې دې مسح کړې ده خو اوس ته وایې چې یاره ما دا نوې جبیره وتړله د هغه زړې جبیرې هغه مسح ختمه شوه نو داسې نه ده هغه مسح نه ختمېږي مسح چې ده که نه دا د وینځلو بدل نه دی تا چې په خپه په جبیره مسح وکړه یا په پټۍ یا پلستر باندې مسح وکړه دا داسې ده چې تا دا خپه ووینځله نو چې خپه دې ووینځله نو که ته دا جامې اوس بدلې او که نه بدلې کمه کپړې دې اچولي یا کمه پټۍ دې تړلې ده په خپه باندې که دغه ته لسم بدل کړې څه ضروري نه ده چې واپس پرې ته مسح وکړې ولکن الافضل لیکن بهتره ده که ته په دغه نوې جبیره باندې مسح وکړې دوباره صرف په دغه نوې جبیره مسح وکړه لاس لوند کړه او په دغه نوې جبیره باندې راکاږه دوباره دا پوره اودس ضرورت نشته ولکن الافضل لیکن الافضل افضل ده بهتره ده ان یعید چې واپس کې المسح چې مسح دوباره وکړي په دې نوې دغه باندې په دې نوې جبیره باندې بعد تبدیل الجبیرة بعد معنا ده وروسته تبدیل بدلول الجبیره د جبیرې د بدلولو نه بعد د جبیرې د بدلولو نه وروسته دوباره مسح کول واپس مسح کول دا بهتره ده ضروري نه ده که ته وایې چې یاره هغه زړه مسح مې ده او په دغې باندې لمونځ کومه بلکل کولی شي جایز دي تا لپاره دا بلکل بهتره ده خو بهتره دا ده چې که ته په دې نوې جبیره باندې صرف مسح وکړي پوره اودس نه صرف په دغه پټۍ باندې یا په دغه پلستر یا په دغه جبیره باندې لوند لاس دا درې ګوتې راکاږي لمدې لاس ګوتې راکاږي بس تا مسح پوره وشوله د دوباره یعنی که دوباره دې وکړه نو بهتره ده که دوباره نه کې نو ضروري نه ده لازم نه ده واجب نه ده ټیک شوه نو مصنف رحمه الله فرمایي که تا چېرته په دې نوې جبیره باندې مسح وکړه نو بهتره ده ضروري نه ده چې مسح پرې وکړي ولكن الافضل لیکن افضل ده بهتره ده ان یعید مسح واپس کول بعد تبدیل الجبیره د جبیرې د بدلولو نه وروسته د جبیرې د بدلولو نه پس یا د جبیرې د بدلولو نه بعد مسح دوباره کول دا بهتره ده لازمي نه ده بهتره ده دا د جبیرې باز او د پټۍ باز او د مسح باز ختم شو اوس مخکې باز کوي اذا رمیده اذا معنا ده کله چې رمیده یرمدو دا وایي آشوب چشم د سترګو خوږېدلو ته وایي اذا رمیده احدون د یو کس اذا کله چې رمیده سترګه خوږېږي احدون د یو کس کله چې د یو کس سترګه خوږېږي اذا رمیده احدون اذا کله چې رمیده یرمدو رمیده دا صیغه واحد مذکر غایب ده اثبات او دا چې ده د سترګو خوږېدلو ته وایي نو اذا رمیده کله چې سترګه خوږېږي احدون د یو کس کله چې د یو کس سترګه خوږېږي ونها واو معنا ده او نها معنا ده منع کړو هو دغه کس چې د چا سترګه خوږېږي دغه کس منع کړو چا منع کړو طبیب مسلم یو مسلمان ډاکټر خو چې حاذق معنا تجربه کار وي ماهر وي یو ماهره د سترګو ماهره تجربه کار مسلمان ډاکټر دا منع کړو نها دا یې منع کړو هو دا سړی دا چې چا سترګه خوږېده دا یې منع کړو عن غسل العینین عن غسل د وینځلو نه د څه شي د وینځلو نه العینین عین سترګې ته وایي عینین دواړو سترګو د وینځلو نه د ماهر تجربه کار مسلمان ډاکټر دا سړی منع کړو چې ځکه چې د ده سترګې خوږ دي نو جایز ده لهو د دغه سړي لپاره چې د چا سترګې خوږېږي المسح مسح کول نو په دې سترګو باندې به مسح وکړي ټولې سترګې دې نه وینځي ټیک شو دي نو بیا واورئ اذا رمیده احدون کله چې د یو سړي چې کله د یو کس سترګې خوږېږي ونهاه او دا منع کړو دا سړی چې د چا سترګې خوږېږي دا منع کړو چا منع کړو طبیب مسلم حاذق یو ماهر تجربه کار مسلمان ډاکټر
عن غسل العینین د دوانو سترګو د وینځلو نه نو اجازه له د لپاره جایز ده المسح چې دا په سترګو مسح وکړي دا دې په دې سترګو دا ګوتې لمدې کړي او داسې په دې سترګو باندې راکاږي نو د په دې سترګو مسح وکړه د وینځلو نه بچ شو یو ډاکټر ورته ووایي چې ته به سترګې نه وینځې ځکه که ته دا سترګې وینځې ستا دا سترګې خوږ دي تا ته آشوب چشم بیماري لګېدلې ده د سترګو تکلیف ته درته سترګو الرجي درته لګېدلې که ته دا وینځې د دې لا تکلیف زیاتېږي نو بیا به تا ته په جومات کې تلو راتلو کې کور قرآن تلاوت کولو کې نور داسې د نیکۍ کار کولو کې تا ته به تکلیف وي نو بهتره دا ده چې ته د وینځلو په ځای باندې صرف په دې مسح کوه نو بیا دقې سړي له مسح جایز ده خو شرط پکې دا دی چې تجربه کار مسلمان ډاکټر به وي ګورئ مسلمان ډاکټر حکیم دغه به وي نو دا به ورته وایي چې یاره ته سترګې مه وینځه نو که چېرته دا ډاکټر مسلمان نه وي ټیک شو او ډېره تجربه هم نه وي او مسلمان هم نه دی نو بیا به ګورئ که دا تجربه کار هم وي او مسلمان نه دی او ته ورته وایي چې سترګې مه وینځه نو ګورئ دا به بیا د هغه خبره نه مني شرط پکې دا دی چې مسلمان تجربه کار ډاکټر به یا حکیم به خو چې ماهر وي تجربه کار وي نو هغه ورته ووایي چې ته به سترګې نه وینځي نو دې سړي دپاره بیا جایز ده چې دا دې سترګې نه وینځي دا دې په سترګو باندې مسح وکړي اوس مخکې وایي لا تشترطو شرط به نه لګولی کېږي النیتو د نیت شرط به نه لګولی کېږي د نیت شرط نشته فی المسح په مسح کې علی الخفین په موضوع باندې دا ضروري نه ده چې یاره ته به لکه څنګه مونږ مونځ دپاره نیت کوو یا د تیمم دپاره نیت کوو نو ګورئ په اودس کې نیت ضروري نشته په موضوع باندې نیت نشته په جبیره باندې مسح دغه نیت نشته او د په سر باندې د مسح نیت نشته ځکه دا د اودس یوه حصه ده نو چې د اودس دپاره نیت نشته دی نو د یو جز دپاره به د کوم اړخه نیت راشي نو چې څنګه د اودس دپاره نیت نشته نو دغه شان د اودس د یوې حصې دپاره هم نیت نشته ځکه په د خپې چې دي په خپو چې موضوع وي نو په خپو د خپې د اودس یوه حصه ده دا پوره اودس نه دی چې بس خپې دې وینځلې ستا اودس وشو نه استنجا به کې بیا به لاسونه وینځې مخ به وینځې د سر مسح به کې د خپې به وینځې نو دا پوره اودس دی نو لا تشترط النیتو د نیت شرط به نه لګولی کېږي یا د نیت شرط نشته فی المسح په مسح کې علی الخفین په خفینو باندې په موضوع باندې د مسح نیت شرط نه دی موضوع لپاره د مسح نیت مسح خو پې کوه خو د دې لپاره نیت شرط نشته چې یاره زه نیت کومه چې په موضوع باندې مسح کوم دا خبرې پکې نشته نیت پکې شرط نشته لا تشترط النیت فی المسح په مسح کې نیت نشته علی الخفین په موضوع باندې د مسح نیت هم نشته والجبیرة او په جبیره باندې د مسح نیت نشته والرأس او په سر باندې د مسح نیت نشته وانما یقینا تشترط شرط برګولې کې نیت د نیت شرط پوي په تیمم په تیمم کې د نیت شرط شته خو د سر په مسح کې په جبیره یا پټۍ باندې یا په پلستر باندې مسح د هغې شرط نشته دی او د هغې نیت ضروري نه دی او نشته دی او په خفینو په موضوع باندې د مسح نیت نشته نه په موضوع د مسح نیت شته نه په جبیره پلستر باندې یا په پټۍ باندې دغه باندې د مسح نیت نشته دی بغیر د نیته ته په دغه مسح کوه او په سر باندې د مسح نیت نشته دی خو چې که ته تیمم کې که نه نو تیمم دپاره نیت شرط دی ته به وایې چې یاره د مونځ دپاره تیمم کوم یا د قرآن د تلاوت دپاره تیمم کوم د تلاوت سجدې دپاره زه تیمم کوم د جنازې دپاره تیمم کوم دا نیت به پکې شرط وي خو په موضوع باندې د مسح نیت نشته په جبیره پټۍ پلستر وغیره باندې د مسح نیت نشته په سر باندې د مسح نیت نشته او خو چې تیمم کې د هغې دپاره شرط شته دی نو دا زمونږه د کتاب الصلات د کتاب الطهارت پورا باس ختم شو پورا کتاب الطهارت ختم شو ان شاء الله دې درس نه پس مونږه کتاب الصلات شروع کوو خو دا درسونو کې ځکه ډېره وقفه راځي چې بې انتهایی شدید ګرمي ده دعا کوئ الله پاک دا ګرمي زر تر زره ختمه کړي نو ان شاء الله بیا به ډېره فایده راته کېږي درس به روزانه اپلوډ کېږي
اوس هم دعا کوئ انشاءالله الله موسم ښه کوي نو زه به درسونه روزانه کوم او دا درس په خپله هم اورئ نورو ملګرو سره هم شیر کوئ انشاءالله ډېره فایده به دې خلکو ته رسي نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام